أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بیان د هغه مسائل چې روژه پرې ماتیږي او قضا هم لازمیږي. که خوله یې کنګالوله او روژه ورته یاده وه او په غلطۍ اوبه حلق ته لاړې، نو روژه یې ماته شوه، قضا لازمه ده. ورځ د رمضان وه او نیت یې د روژې نه و کړی او ټوله ورځ یې په شان د روژهدار وویسته، نو روژه یې نه ده شوې، قضا پرې لازمه شوه. دارنګ که د روژې نیت یې نه و کړی او د ورځې خوړل اسکل یا نیت د روژې نه و کړی، د صبح صادق خطو نه پس نیت وکړه لیکن بیا یې روژه ماته کړه، نو په دې صورتونو کې پرې صرف قضا لازمه ده. دا خیال دې نه کوي چې په رمضان کې به د ورځې خورم اسکم، نیت د روژې به د شپې نه کوم، نو کفاره به را باندې نه راځي، ځکه چې د رمضان روژه عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده. که بلا عذره یې قصدا او شهرتا روژې وخوړلې، نو حکم یې دا دی چې قتل دې کړی شي. بله دا چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې د رمضان یوه روژه که چا پرېښوده، نو که ټول عمر نفلي روژې ونیسي هغه پرې نشي پوره کیدی، یعنې د رمضان د هغه روژې فضیلت پرې نشي حاصلیدی. که د سر یا د ګیډې په زخم کې دارو واچول او هغه دماغ یا ګیډې ته ورسېدل، نو روژه یې ماته شوه، کنې نو نه. او که معلومه نه وه چې رسېدلی ده او که نه، نو که دارو وچ شو نو نه ماتیږي، او که اوبه والو ماته به شي. که د پوزې د نسوارو په شانې سي دارو په پوزه راښکودل، یا یې په غوږ کې تیل وڅڅول شو، یا یې د جلاب دپاره پیچکاري کړی شو، نو روژه یې ماته شوه، صرف قضا لازمه ده. که د روژې په حالت کې اومه غوښه وخوړه، نو قضا او کفاره پرې شته، او که بدبو داره غوښه یې وخوړه هم دا حکم دی. البته که ډیره بیکاره شوی و چې چینجي پکې هم شوی و، بیا پرې صرف قضا ده، کفاره پرې نشته. روژهدار که شیشه یا اوسپنه یا خاوره بلا عادت یا مالوچ یا کاغذ یا کچوړه یا بل داسې شی تیر کړه چې هغه د دارو یا د غذا وغیره دپاره خلق نه خوري، نو صرف قضا پرې لازمه ده، روژه یې ماته شوه. که وچ بادام یې ژوندی تیر کړه سره د پوستکي، صرف قضا پرې لازمه ده. که چا د بل لاړې تیرې کړې یا خپلې هغه لاړې چې مخکې توکلې وې، نو روژه یې ماته شوه، قضا به یې راوړي. البته که د خپل معشوق د خولې لاړې تیرې کړي، نو قضا او کفاره پرې دواړه شته. که د روژهدار خوله وینې شوې او وینه یې د توکانو سره تیره کړه، نو په دې کې 3 صورته دي. که وینه یې د توکانو سره برابره وه یا تې زیاته وه، نو روژه ماته شوه، قضا به یې راوړي، او که وینه ترې کمه و نو نه ده شوې، قضا یې ورباندې نشته. لیکن که په حلق کې د وینې خوند معلوم شي، په دې صورت کې به هم ماته شي. باران وریده یا ګلی یا واوره د روژهدار حلق ته څاڅکي بې اختیاره لاړل، یا دانه د ګلی یا واوره، نو روژه یې ماته شوه، قضا پرې لازمه شوه. که روژهدار وده و د هغې غریب په حلق کې چا اوبه واچولې، نو روژه یې ماته شوه. که لوبان یا عود یا بل داسې شی ځان ته کېښود چې لوګی لرونکی و او روژه ورته یاده وه، نو روژه یې ماته شوه، قضا پرې شته. که مثلا یو سړی د رمضان په لومبۍ ورځ روژه ونیوله لیکن په دغه ورځ بېهوشه شه، نو هر څو ورځې چې بېهوشه وي، په ده باندې د اول تاریخ د روژې نه سوا د بېهوشۍ د ورځو د روژو قضا واجبه ده، ځکه نیت نشته. آن که د اول تاریخ هغه روژه په څه وجه قضا شوی وي، نو د هغې قضا پرې هم شته. په چا باندې چې د روژې میاشت د اول نه د آخره پورې په حالت د لیونتوب کې تیر شوی وي، بیا وروسته جوړ شوی وي، په هغه د دغه رمضان د یوې روژه قضا هم نشته،
او که په دغه رمضان کې دننه بیا د لیونتوب نښه شوی و، مثلا د رمضان په اول 10 ورځو کې لیونی و بیا سم شوی و، نو د دغه رمضان د اول 10 روژو قضا پرې شته. فرض که چې د روژې میاشت وه 10 ورځې تیرې شوې وې، بیا زید چې مینه عاقل بالغ و لیونی شو او دا لیونتوب یې د 4 کالو پورې باقي و. بیا د 5م کال د روژې میاشتې چې شروع شوه او 15 ورځې تیرې شوې، زید جوړ شو، لیونتوب یې لاړ، نو په زید باندې د دې 15 تیرې شوو روژو قضا هم واجب ده. او په کوم رمضان کې چې لیونی شوی و د هغې 10 قضا پرې هم شته، یعنې دا به نه وایي چې د لیونتوب په وجه دغه روژې په ده باندې نشته. البته د دې دواړو رمضانو په منځ کې چې څه میاشتې د روژې تیرې شوې وي د هغې قضا پرې نشته. که د روژهدار قی وشو او روژه ورته یاده وه، نو په دې کې ډېر صورتونه دي، یا به په خپله شوې وي یا به بې اختیاره، یا به ده کړې وي یعنې په خپل اختیار سره، نو که هغه وي او که ده، یا په ډکه خوله وي یا به نه وي، نو که قی په خپل اختیار وکړه او و په ډکه خوله، نو روژه یې ماته شوه، قضا پرې لازمه ده، او که کم و نو نه. او که قی بې اختیاره شوی و، نو روژه به هله ماتیږي چې په ډکه خوله وي او قصدا تیر کړي، کنې نو نه. که په هیره یې څه وخوړل یا وڅکل یا یې جما وکړه، بیا یې خیال و چې روژه مې ماته شوه، پس قصدا څه وخوړه یا وڅکه، نو روژه یې اوس ماته شوه، قضا پرې لازمه ده. که د روژهدارې ښځې حیض شروع شو یا نفاس، نو روژه یې ماته شوه، د کومه پورې چې نه وي پاکه شوې روژه یې صحیح نه ده، او د دغه ورځو روژو قضا پرې شته او د منظورو پرې نشته. په کوم سبب چې روژه ماتیږي او صرف قضا لازمیږي، که هغه یې 2-3 ځله قصدن او معصیتن وکړه، نو په دې صورت کې به زجرن کفاري حکم وکړی شي. روژه چې پرې ماتیږي او قضا او کفاره دواړه لازمیږي، د هغې بیان. د روژې کفاره هله لازمیږي چې عاقل بالغ مقیم مسلمان په رمضان کې د روژې ادا کولو نیت د شپې نه کړی وي، بیا دغه روژه ماته کړي، په داسې حال کې چې دی په دې روژه ماتولو کې نه خاطي وي، نه مجبوره کړی شوی وي، او نه ورته څه داسې شرعي عارض پیښ شوی وي چې په هغې سره روژه ماتیږي یا ماتولی شي، لکه حیض او مرض وغیره. که روژهدار قصدا بلا عذره څه داسې شی وخوړ یا وڅکه چې د هغه خوړلی کېده، غذاءن یا دواءن یا لذتن یا و معین د غذا، نو روژه یې ماته شوه، قضا او کفاره پرې دواړه لازم دی. روژهدار که د نشې یا د څه فایدې په غیر از چلم یا سګرټ وغیره وڅکه او لوګی یې حلق ته لاړ، نو قضا او کفاره پرې دواړه شته. که روژهدار د چا غیبت وکړه یا یې مساق ووهه، بیا یې دا خیال وکړه چې روژه مې په دې سره ماته شوه، پس قصدا یې څه وخوړل وڅکل، نو روژه یې اوس ماته شوه، قضا او کفاره پرې دواړه شته. که د روژهدار احتلام وشو یعنې په خوب کې شیطان خطا که، په دې سره روژه نه ماتیږي. دارنګه که په نظر یا په فکر سره انزال وشو هم پرې روژه نه ماتیږي. که ډکې یا تارې مرۍ ته ننیست او د هغې یو سر بهر و، نو روژه پرې نه ماتیږي، او که حلق ته پوره داخل شو نو ماته شوه. دارنګ حال د کوزې غاړې هم دی، نو که ښځې په خپل شرمګاه داخل کې مالوچ وغیره کې کېښودل او هغه په دننه حصه کې ټول پټ شه، روژه یې ماته شوه، کنې نو نه. که روژهدار د ورځې په هیره سره جما کوله، بیا یې چې کوم وخت یاد شو سمدستي جدا شو، په دې کې روژه یې نه ماتیږي، اگر چې د جدایي نه پس انزال هم شوی وي، ځکه چې دغه انزال به د احتلام په شان ګڼلی شي. روژهدار سړی که د خپلو وړو بالو د ځای په سوري کې اوبه یا تیل وغیره وڅڅول، روژه یې پرې نه ماتیږي، او که ښځې ځان سره په فرج داخل کې داسې وکړه ماته به شي، نو قضا پرې لازمه ده، نه کفاره. که د روژهدار د لویو بالو په ځای کې یا روژهداره ښځې د وړو بالو په ځای کې لمده ګوته ورننیستی شوه، نو روژه یې پرې ماته شوه، قضا لازمه ده.
او په وچې ګوتې سره روژه نه ماتیږي. هان که پس د رایستلو نه دوباره ورننستې شوه ماته به شي. خو د روژې ماتېدلو دا بیان هله دی که ګوته د ننه ځای د پیچکاري ته یا فرج داخل ته رسېدلی وي. که د روژهدار اندروني حصه یعنې کومې ته چې په پښتو کې سوپره ویلی شي راووته، هغه یې ووینځله، بیا دغه شان ودرېد، نو روژه یې ماته شوه، قضا پرې لازمه ده. او که پس د انځلو نه یې وچه کړی و هله ودرېدلی وي، نو روژه یې نه ده ماته. که روژهدارې ښځې سره په زوره سره مجامعت وکړی شو یا د ودې ښځې سره، نو په دې دواړو صورتونو کې په ښځه قضا لازمه ده. او که د لیونۍ ښځې سره جماع وکړی شو، د هغې حکم هم همدا دی. یعنې که ښځې روژه نیولې وي، بیا په دغه ورځ دا لیونۍ شوه، په داسې حال کې ورسره مجامعت وکړی شوه، نو بیا که لیونتوب یې چیرې زایل شو، نو د دغه ورځ د روژې قضا به راوړي، کفاره پرې نشته. معاذ الله که روژهدار سړی جماع وکړه د مړې ښځې سره یا د څاروي سره یا دومره وړې جنۍ سره چې مشتهاته نه وه، یا یې جلق ووهه، یا یې ښځه ښکل کړه، یا یې ورسره معانقه وکړه، یا یې ورسره جماع وکړه، خو د وړو بولو یا د لویو بولو په ځای کې نه، بلکې په څه بله طریقه، نو د دې ټولو صورتونو حکم دا دی چې انزال که شوی وي، نو روژه ماته شوه، صرف قضا پرې لازمه ده. او که نه وي شوی، نو روژه یې نه ده ماته شوی، باقي د ګناه خبره بله ده. روژهدار که مشتهي انسان سره شاته یا مخې ته جماع وکړه یا ورسره وکړی شو، نو برابره خبره ده چې انزال شوی وي او که نه، د حشفې په داخلېدو سره پرې قضا او کفاره دواړه لازمیږي. روژهدار که د لیونۍ ښځې سره جماع وکړه، نو په دې صورت کې هم په سړی قضا او کفاره دواړه لازمیږي. یعنې دا نه چې ښځه لیونۍ ده، نو په سړی به صرف قضا راځي. که عاقلې روژهدارې ښځې د وړوکی هالک یا لیونۍ په ځان قادر که، یعنې خاص کار یې پرې وکړه، نو په دې صورت کې اختلاف دی چې په ښځه قضا او کفاره دواړه راځي او که صرف قضا. خو صحیح خبره دا ده چې دواړه پرې لازمیږي. که شیطان په خوب کې خطا کړه یا یې بې اختیاره قی وشو یا یې صرف په نظر سره انزال وشو، بیا یې دا خیال وکړه چې روژه مې ماته شوه، قصداً یې وخوړه یا وڅکه، نو روژه یې اوس ماته شوه. پس که دا ورته معلومه وه چې په احتلام سره او په مذکوره قی او انزال سره روژه نه ماتیږي، نو قضا او کفاره پرې دواړه شته، نو کنې صرف قضا ده پرې. د روژې په حالت کې خپله ښځه ښکلولی شي، روژه پرې نه ماتیږي. خو هله که په ځان د جماع نه د بچ کېدلو اعتماد و، او که اعتماد نو بیا مکروه دی. او د هغې شونډې په خوله کې نیول او په لغړه ورسره یو ځای کېدل په هر حالت کې مکروه دي. یعنې برابره خبره ده چې اعتماد د ځان وي او که نه. او که جماع یې وکړه، نو قضا او کفاره به پرې دواړه راشي، لکه چې قاعده ده. دا و هغه مسائل چې تاسو خدمت ته وړاندې شو. دغه مهم مسائل د فقه حنفي معتبر کتابونه لکه هندیه، بحر رائق، شرح التنویر، مراقي الفلاح، مبسوط، خانیه، قاضي خان، در مختار، شامی، فتح القدیر، هدایه، شرح الهدایه، خلاصة الفتاوی، شرح الملتقی نه اخیستل شوی ده. ومن الله توفیق.